مخکې درسونو کې دا خبره مونږه ذکر کړې وه چې معرب دا په دوه قسمه باندې دی. یو قسم دی اسم متمکن او د معرب دویم قسم دی فعل مضارع. نو تیرو درسونو کې مونږه د معرب د لومبي قسم تفصیل او وضاحت وکړو. ان شاء الله تعالی نننی درس کې به مونږه د فعل مضارع کوم دویم قسم دی دا به شروع کوو. نننی درس کې به مونږه څلور بنیادی خبرې دا به ذکر کوو او په دې آینده درس کې به مونږه بیا د فعل مضارع اعراب دا به بیانو. لومبۍ خبره دا ده چې د فعل مضارع د معرب کېدلو دپاره شرط څه دی؟ نو د فعل مضارع د معرب کېدلو دپاره شرط دا دی چې فعل مضارع د نون جمع مؤنث او د نون تاکید ثقیله او د خفیفه نه خالی کېدل. د فعل مضارع د معرب کېدلو دپاره شرط دا دی چې فعل مضارع د نون جمع مؤنث او د نون تاکید ثقیله او د خفیفه نه خالی وي. نو د فعل مضارع دو صیغې دا به د همیشه دپاره مبني وي. یو د جمع مؤنث غایب صیغه او بله د جمع مؤنث حاضر صیغه، ځکه چې د دې په آخر کې نون د جمع مؤنث وي. د دې نه علاوه د فعل مضارع هر هغه صیغه چې د هغې په آخر کې د ثقیلي نون وي یا د خفیفي نون وي نو هغه به هم مبني وي، معرب به نه وي. دویمه خبره دا ده چې د فعل مضارع اعراب دا په درې قسمه باندې دي. نمبر 1 رفع، نمبر 2 نصب او نمبر 3 جزم. نو د حالت رفعی نه زموږ مراد څه دی؟ د حالت نسبی نه زموږ مراد څه دی؟ او د حالت جزمی نه زموږ مراد څه دی؟ نو د حالت رفعی نه زموږ مراد دا دی چې د فعل مضارع د هغې عواملو نه چې کوم عوامل نصب ورکوي یا جزم ورکوي د هغې نه د فعل مضارع خالی کېدل، دې ته به مونږه د فعل مضارع حالت رفعی وایو. د حالت رفعی نه زموږ مراد دا دی چې د فعل مضارع د هغې عواملو نه چې هغه نصب ورکوي یا جزم ورکوي د هغې نه د فعل مضارع خالی کېدل. د حالت نسبی نه زموږ مراد دا دی چې په فعل مضارع باندې د هغې عواملو داخلېدل، کم عوامل چې فعل مضارع له نصب ورکوي. او دا څلور حروف دي. نمبر 1 ان، نمبر 2 لن، نمبر 3 لفظ کوي او څلورم اذن. نو دا څلور هغه حروف دي چې کله دا په فعل مضارع باندې داخل شي نو دا فعل مضارع له نصب ورکوي. د حالت جزمی نه زموږ مراد دا دی چې په فعل مضارع باندې د هغې عواملو داخلېدل چې کوم فعل مضارع له جزم ورکوي او دا 5 حروف دي: ان، لم، لما، لام امر او لای نهی. کله چې دا 5 حروف دا به فعل مضارع باندې داخل شي نو دا فعل مضارع له جزم ورکوي. درېمه خبره دا ده چې فعل مضارع دا په 2 قسمه باندې ده. یو قسم دی صحیح او دویم قسم دی ناقص. نو صحیح به مونږه هغې فعل مضارع ته وایو چې د هغې د لومبۍ صیغې په آخر کې حرف علت نه وي. صحیح به مونږه هغې فعل مضارع ته وایو چې د هغې د لومبۍ صیغې په آخر کې حرف علت نه وي، یعنی نه واو وي، نه یا وي او نه الف وي. مثلا یضربو، ینصرو، یسمعو، یکرمو. نو دا ټول فعل مضارع صحیح دي،
ځکه چې د دې په آخر کې د حروف علت نه یو حروف هم نشته دی. دویم قسم دی ناقص. نو ناقص به مونږ هغې فعل مضارع ته وایو چې د هغې د لومبۍ صیغې په آخر کې حرف علت وي. ناقص به مونږ هغې فعل مضارع ته وایو چې د هغې د لومبۍ صیغې په آخر کې حرف علت وي. نو که چیرې واو وي نو مونږ به دې ته ناقصي واوي وایو، لکه یدعو. نو دلته دا د فعل مضارع لومبۍ صیغه ده او د دې په آخر کې وو دی، لہذا دې ته به مونږ ناقصي واوي وایو. او که چیرې یاو نو مونږ به دې ته ناقصي یایي وایو. د دې مثال دی یرمی. نو دلته دا د فعل مضارع لومبۍ صیغه ده او د دې په آخر کې د حروف علتو نه یا راغله، نو دې ته به مونږ ناقصي یایي وایو. او که چیرې د لومبۍ صیغې په آخر کې الف و نو مونږ به دې ته ناقصي الفي وایو. او د دې مثال دی یرضا. نو دلته د یرضا د دې په آخر کې الف راغلی دی، لہذا دې ته به مونږ ناقصي الفي وایو. نو حاصل دا شو چې فعل مضارع دا په 2 قسمه باندې ده. یو قسم دی صحیح او دویم قسم دی ناقص. نو صحیح به مونږ هغې ته وایو چې د فعل مضارع د لومبۍ صیغې په آخر کې حرف علت نه وي، او ناقص به مونږ هغې ته وایو چې د فعل مضارع د لومبۍ صیغې په آخر کې حرف علت وي. نو دا بیا په 3 قسمه باندې ده. که چیرې وو نو دې ته به مونږ ناقصي واوي وایو، که یا وه دې ته به مونږ ناقصي یایي وایو، او که الف نو دې ته به مونږ ناقصي الفي وایو. څلورم نمبر بنیادی خبره دا ده چې د فعل مضارع 14 صیغې دي. دغه 14 صیغې دا به مونږ په 3 حصو کې تقسیمو، او دا په دې تقسیم باندې ځان پویه کول دا انتهایی ضروری دي. چې کوم طالب علم ته دا تقسیم یاد وي نو ان شاء الله تعالی دغه طالب علم ته به د فعل مضارع په اعرابو کې هیڅ قسمه مشکل نه وي. نو د فعل مضارع 14 صیغې دي او دغه 14 صیغې دا به مونږ په 3 حصو کې تقسیمو. 2 صیغې، 7 صیغې او 15 صیغې. 2 صیغې، 7 صیغې او 15 صیغې. د 2 صیغو نه زمونږ مراد د فعل مضارع هغه صیغې دي چې د هغې په آخر کې نون د جمع مؤنث وي. د 2 صیغو نه زمونږ مراد د فعل مضارع هغه صیغې دي چې د هغې په آخر کې نون د جمع مؤنث وي. او د فعل مضارع 2 صیغې داسې دي چې د هغې په آخر کې نون د جمع مؤنث وي. یو د جمع مؤنث غایب صیغه ده او بله د جمع مؤنث حاضر صیغه ده، لکه یضربنا او تضربنا، یسمعنا او تسمعنا. نو دا 2 صیغې داسې دي چې د دې په آخر کې چې دا کم نون راغلی دی دې ته به مونږ نون د جمع مؤنث وایو. دویم قسم دی 7 صیغې، او د 7 صیغو نه مراد زمونږ د فعل مضارع هغه 7 صیغې دي چې د هغې په آخر کې نون اعرابي وي او ضمیر بارز وي. د 7 صیغو نه زمونږ مراد د فعل مضارع هغه 7 صیغې دي چې د هغې په آخر کې نون اعرابي وي او ضمیر بارز وي، یعنی په هغې کې ضمیر دا ښکاره په لفظونو کې موجود وي. یعنی دا 7 صیغې هغه دي چې د دې په آخر کې نون اعرابي هم وي او د دې سره سره ضمیر بارز پکې هم وي. په دې کې 4 د تثنیې صیغې دي. 2 پکې د جمع مذکر صیغې دي، یعنی جمع مذکر غایب او د جمع مذکر حاضر صیغه، او یو صیغه په دې کې د واحد مؤنث حاضر صیغه ده. او د 4 د تثنیې صیغې دا دي: تثنیه مذکر غایب، تثنیه مؤنث غایب، تثنیه مذکر حاضر او تثنیه مؤنث حاضر. تدې مثالونه دي یضربانی، تضربانی، تضربانی او تضربانی. نو تدې 4 وړو په آخر کې نون اعرابي هم شته دی او په دې کې ضمیري بارز هم دی او هغه ضمیر دی الف.
او دو صيغې دا د جمع یو صيغه د جمع مذکر غایب ده او یو د جمع مذکر حاضر ده لکه یضربون او تضربون. نو د یضربون او د تضربون په آخر کې نون اعرابي هم ده او په دې کې ضمیر بارز هم ده او هغه ده واو. او یو صيغه د واحد مؤنث حاضر ده د هغې مثال دی تضربینا. نو د دې په آخر کې هم نون اعرابي ده او په دې کې ضمیر بارز دی او هغه یا دی. دریم قسم دی د فعل مضارع 15 صيغې او تدینه مراد زمونږه د فعل مضارع هغه 15 صيغې دي چې د هغې په آخر کې نه نون اعرابي شته دی نه نون د جمع مؤنث شته دی او نه پکې ضمیر بارز شته دی بلکې په دغه 15 صيغو کې ضمیر دا پټ وي. او هغه 15 صيغې دا دي واحد مذکر غایب، واحد مؤنث غایب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم او جمع متکلم. نو دا 15 هغه صيغې دي چې د دې په آخر کې نه نون د جمع مؤنث شته دی نه په دې کې نون اعرابي شته دی او نه په دې 15 صيغو کې ضمیر شته دی بلکې په دې کې کچري ضمیر وي نو هغه به پکې پټ وي. د دې مثالونه دي یضرب، تضرب، تضرب، اضرب او نضرب. نو د څلورمې خبرې حاصل دا شو چې د فعل مضارع 14 صيغې دا مونږ په 3 حصو کې تقسیم کړي. یو قسم هغه چې هغې کې 2 صيغې دي او هغه صيغې دي چې په هغې په آخر کې نون د جمع مؤنث دی. یو صيغه د جمع مؤنث غایب ده او بله صيغه د جمع مؤنث حاضر ده. دویم قسم هغه چې په هغې کې 7 صيغې دي او د هغې نه مراد زمونږه هغه صيغې دي چې د هغې په آخر کې نون اعرابي هم وي او په هغې کې ضمیر بارز هم وي او په هغې کې 4 د تثنیې صيغې دي. یو د جمع مذکر غایب، بله د جمع مذکر حاضر او بله د واحد مؤنث حاضر صيغه. او دریم قسم هغه چې په هغې کې 15 صيغې دي او د هغې نه زموږ مراد د فعل مضارع هغه صيغې دي چې د هغې په آخر کې نون د جمع مؤنث شته دی نه پکې نون اعرابي شته دی او نه پکې ضمیر بارز شته دی بلکې په هغې کې ضمیر هغه پټ وي. او دا 15 صيغې دي واحد مذکر غایب، واحد مؤنث غایب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم او جمع متکلم. ان شاء الله تعالی آینده درس کې به مونږه د فعل مضارع اعراب هغه به بیانو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.